أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین کرام، حضرات صوفیاء کرام، دا معاشرہ کی کم مقصد دا پارا و کم کار سر انجام کئی. حضرات علماء کرام و ڈیٹی چلے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ حضرات علماء کرام دا اللہ بندگان و تا شریعت خائی. حضرات صوفیاء کرام اغی شریعت باندے دا عمل کولو استعداد پیدا کی. شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ علماء و تا دا صوفیاء کرامونا مستغنی کی دل نبی پکارا. ایو زلی خبلا خانقاہ کی دا صوفیاء کرام و دا تصوف اہمیت دیر زوردار بیان و فرمایا. ایو فلسفی عالم شاہ صاحب تا مجلس کیو فرمائے کہ حضرت بے ادبی معاف. ایو سڑے با دا قرآن و حدیث عالم بھی آب بیام دا صوفی دا سائلان دی وقتی رئی دا خزما عقل نمجی. شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائے کہ دا دی خبر جواب بزبیا پا موقع درکم. وردی تو تیرشوی شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ سرادغ فلسفی عالم گاڑی کی ناستو لارے باندے پیٹرول پمپو اگے پیٹرول پمپ کی دا تیلو ٹینکر ویلاڑو. شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ عالم تو فرمائے کہ دا ٹینکر دی پیٹرول پمپ کی سکری اغار تو فرمائے کہ دا خوزہ کی تیل ختم شوی دی تیل پکیا چی. شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائے کہ دا خو خپل دا تیلو ٹینکر دے دا خو دا تیلو نڈک دے. آغا فلسفی عالم پوش اغار تو فرمائے کہ او جیدہ دا تیلو نڈک دے خود کننا تیل نشتا دے وجنوی دارم. شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائے کہ مولانا کئیو سڑے ارسمرا دا شریعت ماہر وی آغا فقہ اصولی فقہ حدیث اصولی تفسیر زدوی وچی خبرے پاگی باندے عمل نوی دا با ارضے کی دا سے ٹکری خوری رکاو گئی لگا دا تیلو ڈک ٹینکر کی پیٹرول پمپ کی ویلاڑ. و مسلمانان اورنو شریعت علماء انسانان تا اللہ تا دور لو لار خائی. صوفیاء کرام اغیلار باندی دا عمل کولو استعداد اور توفیق پیدا کی. اگا حمد پد کی پیدا کی چی دیلار باندی بسنگی سے یا فلات نن کے انسان تا رکاوٹ اور موانع پیدا کی. جہاد اور سیاست اگا رکاوٹون اور موانع ختم ہوئی. علماء کرام فرمائی کہ دا انسان دنیا کی صد پارا پیدا رہے. فرمائی کہ وما سمی الانسان الا لانسی، انسان صرف اور صرف پیار عشق اور مینی تا پیدا رہے. چلے با دنیا کی دمینی وقتی رہی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. اگر انسان کی بالکل خیر نشتا چی نہ دے چا سر مین کئی اور نہ دے سر چک مین کئی پی کسی کا انسان. و مسلمانان صوفیاء کرام دے انسان تا دمینی متعلق خائی. دا چامین اقتدار دے، دا چامین خی جامی دی، دا چامین خوراک دے، دا چامین مال و دولت دے، اور دا چامین پیسی دی، دا چامین جمال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تمام و صحاح و ستاو کی یو باب مستقل دا محبت دے. فرمائی اللہ فرمائی حدیث قدسی نے کہ وجبت محبتی
زما مینا هغه خلکو سره واجب ده. کومو خلکو سره؟ المتحابون فیا، چې هغه خپلو کې زما د وجې نه مینه کوي. هغې مینه په دغه بنیاد باندې چې دا زما مرشد دی، دا ذاکر دی، دا دعاګو دی، دا وخت نه ضایع کوي، دا د الله بندگی خپل وس مطابق حق ادا کوي. چې خو چې تا مرشد سره تعلق وي، هغه سره د ملاقات نه وي، مولا علی کاری رحمت الله علیه فرمایي چې دا محبت ناقص دی. دیمه جمله د الله نبی فرمایلا چې المتحابون فیا والمتزاورون فیا، چې ما د پاره کله کله زیارت کوي خپلو کې، که محبت وي زیارت وي او خپلو کې ناستی نه، دا محبت هم د نجات ذریعه نه دی. والمتجالسین فیا، چې زما د پاره خپلو کې یو بل سره کیني، او که ناسته وي بیا خپل مرشد ته هدیه نه پیش کوي، دا محبت هم د نجات نه دی. ورپسې د الله نبي وفرمیل چې والمتبادلین فیا، چې زما په نام باندې یو بل ته هدیه ورکوي، د هغه مخکې تحفه پیش کوي. محبت اسلام جرړه دی او د انسان د ژوند نه دا مقصود دی. دا ولې؟ که یو عقلمند دانشمند انسان په معاشره او د معاشرې په برایو باندې نظر وکړي، تمام جرایم د دې محبت نه پیدا شي. چا چې چا سره مینه شي بیا د هغه د عیبونو نه ړوند شي. چا چې چا سره مینه شي د هغه عادتونه ده ته 1000 درجه بهتر ښکاري. چا چې چا سره مینه شي د هغه عادتونه بغیر تکلفه ده ته منتقل کیږي. حضرات صحابه کرام چې هغوی ته کوم مقام میلاو دی، شاید چې حضرات صحابه کرام د علم یو پایې ته رسیدلي وو، تقوا کې یو عظیمې پایې ته رسیدلي وو، خو دا تمام مقام چې د اسمان فرشتو به په دوی رشک او دا صرف اور صرف د صحبت ته وجې ده. حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې شیطان عمره علم دته هیچ چاته نه و حاصل، هغه ته طاووس الملائکه ویلی شو، عبادت هم د حد درجې و، خو دې ته طوق لعنت ولې غاړه کې پرېوتو؟ هغه ته د صحبت موقع نه وه میسره. حضرات صحابه کرام هغوی کې څوک هم بېلارې شوي نه دي، وجه دا دی چې هغوی ته صحبت حاصل و. کله چې انسان محبت د وجې نه انسان دی او محبت د شریعت مطلوب دی، حتی چې صوفیه کرام فرمایي چې 1000 روایتي سجدې د یو عشق سجدې نه قربان شه. مقصود عشق دی د انسان نه، د هغې د حصول دپاره څه طریقه دی؟ مجدد الفصالی رحمت الله علیه فرمایي چې 3 طریقې دي. که یو سړی دا غواړي چې ما ته د الله محبت اسان شي، ما درته عرض وکړو چې نن معاشره کې څومره برایې پیلاو دي، دا د جلیس یار او محبوب د لاسه دي چې موږ غلط مجلس اختیار کړی، غلط سړي سره موږ ناسته اختیار کړې، بلا تکلف موږ کې هغه صفات راغلي دي. تاسو هوښیار یې پوهېږئ چې چا سره اوسي په خوی به دا روشي. که چا د چرسي سره لږ وخت تېر دی نن انجام څه دی؟ که چا د جوارګر سره لږ وخت تېر دی نن انجام څه دی؟ ولې؟ ځکه انسان د ماحول غلام دی. د انسان اصلاح دپاره چې صحبت څومره اکثیر شی دی دومره بل نه دی. ټول خلک پوهېږي چې خارو یا مینکه یا مینو ځناور دی، خاندي نه، ژاړي نه، غږېږي نه. خو که دا خارو مینکه دی د یو انسانانو کور ته راوړه، هلته یو کال وخت تېر کړو، ماشوم نه مروریږي، راشي غږېږي، وایي چې کور کې دې غواړي، کله کله په شا روانه یې ناراضه شي. علماء کرام فرمایي چې دا خو ځناورو د باندې انساني صفات ولې چړاو شو؟ ځکه دا د انسانانو ماحول کې پاتې شو. چې یو ځناور د انسانانو ماحول کې پاتې شي، هغه باندې انساني صفات چړاوېږي. بیا یو هغه سالک چې هغه د الله رضا مطلوب دی،
الله ته رسیدل مطلوب دی هغه د یو صالح صحبت کې پاتې کیږي د نیک سړي مجلس کې به پاتې کیږي هغه باندې به د صلحاء صفات ولې نه چړاویږي انسان کې خو شعور هم شته انسان کې خو عقل هم شته حتی امام شاه ولی الله رحمت الله علیه القول الجمیل کې فرمایي چې تبر یا تبرګې لوحه ده دا د شپې کمره کې راو بس رڼا نه کوي دا په کارپټ کې د اور نه لګي خو که دا تبرګې او دا لوحه تا د انګر په پټۍ کې کېښوا 2 غنټې هغې انګار کې بنۍ کې یا بټۍ کې د تېر کړه आज 2 घंटे बाद राव बासी د شپې تیاره کمره کې خیاره کې رسول لال غوندې ښکاري رڼا کوي आज په کارپټ کې د اور لګوي نو دومره سړه بې روحه او بې شعوره لوحه هغه کې د اور صفات پیدا شو دا ولې ځکه 2 घंटे اور سره صحبت وکړو سامعین کرام تصوف دا د یو نام نوم نه دی تصوف د چندو اذکارو نوم نه دی دا د سړي یو تارګټ هدف وي چې زه د دې سړي نه مې لاسنیوی ولې کړی زه به دې ته په کومه طریقه باندې رسم مقصد مې دا دی چې زه به عاشق صادق څنګه جوړېږم مقصد مې دا دی چې زما مقصود اصلي نوم دا محبوب دی او محب دی ما کې به انسي د الله سره زما محبوب حقیقي به الله وي زما محبوب حقیقی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور معشوقی دا زوال پذیری دی دا پانی دی دا بدنامی دی دیکھی نوست ہے سٹین پوری بستا نفس خوشحالی خو انجام بدی بدنامی دا مال پمینہ کی دا جمال پمینہ کی اللہ کریم فرمائی حدیث قدسی ہے کہ وَيْ الْمُتَحَابُونَ فِي جَلَالِ لهم منابر من نور المتحابون چې کله خپل کې دوه کسان مینه او محبت کوي فی جلالی مولا علی قاری سے فرمایي چې فی جمالی و نه فرمایي یو سړی خوبصورت دی اندامونو کې ملاحت دی مخ کې نمکینوالی دی دا شیطان تا ته چوکڼه ولاړ دی ستا دا اصلي مقصود بل طرف ته اړوي دا حسن خو د ده یو څو ورځو مېلمه دی دا د مخ نمکینوالی خو یو څو ورځو مېلمه دی او د دې انجام بدنامي دی دې وجې نه علماء کرام فرمایي چې یو سوره یوسف کې بلا شمېر حکم دي خو یو غټ حکمت انسان ته دا دی چې انسانه ته د انس نه محفوظ یې ستا د زندګۍ هره ادابو په مینه باندې بنایي تاسو ګورئ نه چې د معشوقۍ د وجې سړی د کور پرېښودو ته تیاري معشوقۍ د وجې سړی بدنامي په سر اخیستو ته تیاري معشوقۍ د وجې سړی مال لوټلو ته تیاري معشوقۍ د وجې سړی شپې روڼولو ته تیاري دا په عشق کې کمال ګڼي بیا دغه انسان ماسخوتن مانځه ته ولې نه وي تیار دغه انسان استحضار سره سجدې لګولو ته ولې نه وي تیار بیا دغه انسان عشق و محبت سره درود ویلو ته ولې نه تیار ځکه شیطان په خپلې حربې کې کامیاب شوی دی دی هغه غلط بدنام محبت طرف ته اړولی دی نن داسې د عشق داسې باد دی چې دا د انسان په خمیب کې غږلی شوی دی هر سړی د دې باد نه تېر دی خو نن چې ګوري نه عاشق شته او نه هغه معشوقه شته بلکې د هغې نام اخیستلو نه دی نفرت کوي دا خانقاهي نظام دا د تصوف محنت انسان ته خپل اصل هدف ښایي چې ګوره دا شیطان ته غلط طرف ته واړولی فنا طرف ته یې واړولی دا مینې پالي وي دا مینې باقي نه وي په سوره یوسف کې یو سبق دا دی چې تاسو وګورئ چې کله د یوسف علیه السلام صورت و د وروڼو دشمنان شو چې کله د ده حسن و جمالو په پیسو باندې خرڅ کړی شو چې کله د ده حسن و جمالو کوی ته وغورځولی شو چې کله د ده حسن و جمالو دا زنانه د مصر عاشقانې شوې چې کله د ده حسن و جمالو دی د الزام مورد وګرځېدو چې کله د ده حسن و جمالو دی د جیل هتکړیو سره آشنا شو چې کله د یوسف علیه السلام اصلی مقصد جیل کې اندر حاصل شو یکایک بادشاہ خوب وکتو د ده د رهایې اسباب مهیا شو چې کله دی د سیرت مالک شو
فوراً دے دا بادشاہ مشیر خاص وگرزیدو انجام کار عزیز مصر وگرزیدو چکل دے دا سیرت مالک شو اصلی محبت طرف تلارو دیکھ پل پلار فراق پا وصال بدل شو اور انو دشمنی پا مین و محبت بدل شوا مسلمانان رونو دا تصوف او خانقائی نظام انسان تا داخلی چی یو دے زان لوبول یو دے ٹیمپاسی یو دے خانہ پوری یو دے اصلی طریقے سر عبادت اللہ قرآن کی فرمائی چی تاسو اللہ یاد کے کا ذکر آبائکم لکا چنی چی تاسو خپل پلرون یادوئے مفسرین فرمائی چی لکا یو سرے دا پلار ذکر کئی محبتاً او طبعاً دا اللہ ذکر بدمرا کہے چاستا فطرت ثانیہ وگردی نو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پہلا شے دی مقصود تا رسیدو دا پارا صحبت شیخ دے مون خود پھر سے نبیاتو کو بسلاو یا مو پتم نلگی گی قرآن حکم کرے چی وکونو مع الصادقین صادق کیا توائی چی دا فعل دا قول سر موافق وی دیکھ بفعل کی وائی چی دروغ موائے دا زندگی پیو گوشن دروغ نوائی دے وائی چی غیبت مکوائے پخپل دا زندگی پیو گو لمحہ کی غیبت نکئی دے وائی چی حسد مکوائے دا زندگی پیو لمحہ کی حسد نکئی دوی سر کینے سمر کینے مفسرین فرمائی چی دی تکونو مثلهم تردی پورے چتاسو دا دوی پشان شے بندے کہ اللہ فرمائی چی وحسن اولائک رفیقا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی او سڑے چا سر لار کی ملاو شو پنجے ملاو گڑا بلتوئی چی دا زما رفیق دے یار میں دے خلق پدا خاندی چی تش پنجی ملاو رو دا یار نو آئی یار اغیتو آئی چی دا زندگی دیر لمحہ دی دا سرطی رئی ہزارو سفر دی دا سرپاتی شیوی اغیتا رفیق آئی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دے آیات دا ہدایت ملاوی گی چی پیر سر بدون وقت رئی لکے او سڑے چی دا خوب جگری یار سر دیر وقت رئی تبھی بدا آغا صفات تا تا منتقل کی گی تبھی بدا آغا صحبت پتا بانی کی گی سنقاجی سناولا فالیفت رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا پیر صحبتنا بغیر اسلام ممکن دے خوگران دے ولی آغا فرمائی چی او سڑے ہوئی چی دا حاجی دوست محمد سے کور چیرے دے آغا پی چی دا سی بلاٹ سی دا سی بلاٹ سی چوک تا بور سی گی ٹکر روڈ باندی بتاو سی بیا بدا سی لاٹ سی نو لارخی ورو خدا دیکھ غالب گمان دادے چی دا من مبخطا کی گی کم احتمال دادے چی کی دیشی پیدائے کی خوکہ یو سڑے دے دلا سرونی سی چرازا دا حاجی دوست محمد سے کور در تو خیم آگا سڑے بالکل 100% نخطا کی یا بکور ترسی کہ یو سڑے پخپل منشا ذکر کئی پخپل منشا تلاوت کئی پخپل منشا نوافل کئی دا با اللہ ترو رسیگی احتمالاً کہ یو سڑے دا یو مرشد پلاس کے لاس ورکی دا بدسیم لکہ یو سڑے چچا دلاس نیولے دے حاجی دوست محمد سے کور ورطخائی علماء دا پختنو علاقوں کے مثال ورکئی چی باجی سڑی بدی بیا غلاشی پا علاقے کے غاٹ وردیرہ سر دیرشی اغیت دا غام سایو آئی دیل پارا چی زما دشمن بیا ماتا سولو آئی اغیم دشمن تا ٹیلیفونو کی تانی افسرانو تموئی چی اوچے پلانے سو پورے زمان سایئی پاگا کار نشی لرلے دیو جن علماء کرام فرمائی چی کم سڑے دا مرشد صحبت کی ناستو دا نفس دشمنینا دا شیطان دشمنینا دا ماحول دشمنینا دا سشو لکیو وردیرہ ہمسایہ چشی اس با شیطان پدبانی پاسانا حملہ نشی کوئے ماحول با پدبانی پاسانا حملہ نشی کوئے شیطان با پدبانی پاسانا حملہ نشی کوئے دید و جنام صوفیہ کرامو صحبت علماء کرام ضروری گری خدا علا چی صحبت دا ہدایات و مطابق ممتیر کو چی زیادہ نسا مخبل پیر او مرشد سر تیرکو او پیر او مرشد سر بتزان کور او لون کی داغا ہیچ قسم عید تبا عید نوائی پاگا بتنقید نکوی کنی بیا با محروم شیر
علماء مثال پیش کړي چې دوه کسان دي هغه خپلو کې نوراني قاعده استاد نه شروع کړه استاد ورته وایي چې الف با تا سا هغه ورته وایي چې دا ولې الف دی دا کاږه چې پرته دی دا ولې با دی او دې دلته راشه یو خلاص یې ورکړو چې پاته ګستاخه تو وایي چې دا ولې الف دی هغه وایي چې ماته دلیل نه وایي داسې الف زه نه وایم هغه لاړو پروت خرڅوي مزدورۍ کوي دیاړي کوي اول کسو چې بس چې استاد څه وایي نو ټیک دی الف یې ووایي جوړ یې وکړو روان یې وکړو اولا یې ووایي ثانیه یې ووایي مشکات ته ورسېدو بخاري یې ووایي دې سړي هم تقلید وکړو هغه عالم شو هغه سړي په نوراني قاعده کې تنقید وکړو هغه محروم شو باب د علم سوال جواب نه بغیر نه کېږي باب د تصوف کې به ته ځان کون اوړون کې تنقید به نه کوې نو پهلا شی هغه صحبت شیخي خو صحبت به دومره کوې چې هغه صفات تا ته منتقل شي صحبت به دومره کوې لکه رفیق او یار سره چې څومره صحبت کوې ما درته عرض وکړو چې محبت دپاره خلک شپې روڼوي دا محبت کې کمال او قرباني ګڼي محبوب باندې سړی خرچي کوي دا سړی په محبت کې قرباني ګڼي محبت د وجې نه سړي ته ګرانه اسانه شي چې کله محبت راشي خپل مرشد سره بیا به د سړي ته قرباني اسانه شي د سړي ته بیا د خلکو طعنې اسانه شي د سړي ته بیا مجاهده کول اسان شي دویم شی کثرت ذکر ذکر نه کثرت ذکر امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی سل وارې لا اله الا الله وایي زړه یې وارې وایي چې لا اله الا الله نو چې یو سړی بیعت کوي او تسبیحات نه پوره کوي بیا به دا اصلاح څنګه کېږي یو سړی د اذکارو پابندي نه کوي چې ته سل وارې په زبان ووایې زړه یې وارې لا اله الا الله وایي چې ته سل وارې نه وایي بیا به زړه څرنګې بدلېږي او درېیم شی د خانقاهي نظام دپاره چې انسان د الله عشق و محبت ته ورسوي هغه دی اتباع سنت اتباع سنت یوه یوه اتباع باندې دوې فایدې میلاویږي یو که تاسو خیال کړئ چا چې چا سره مینه د هغه ادا درته محبوب ښکاري د هغه سټایل درته محبوب ښکاري الله حضور علیه السلام سره دومره مینه ده چې الله قرآن کې فرمایي چې ونراک حین تقلبک فی الساجدین محبوبه چې کله جمع تیاره شي زه تا ته ګورم چې دا مانځه کې څنګه اوړې راوړې دومره عظیم محبوب هغه عظیم محبوب چې پورا قرآن کې خدای ورته په نام یا محمد نه دی ویلي کله ورته مزمل نه وایي کله ورته مدثر نه وایي دومره عظیم نبی هر یو ادا الله ته محبوبه ده دریم شاه ولی الله فرمایي چې هر اتباع کې نورانیت ده چې کوم سړی یو عادت د اتباع کوي دوی پیدې زړه ته ګډېږي یو دته نورانیت ګډ شي بل د زړه ته د الله محبت ګډ شي چې کله دا سړی مینه د الله حضور علیه السلام اتباع کوي دې پورې چې دې بیا د الله محبوب جوړ شي چې کوم انسان کوم مقصد دپاره پیدا دی هغې ته ورسېږي صرف دا نه چې دی کامیاب شي بیا د ده هره ادا شریعت وګرځي دیو جن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کل مطیع ذاکر هر تابعدار ذاکر دی که یو سړی ذکر کوي او د حلال و حرامو تمیز نه کوي دا سړی اسی زبانی جمع خرچ کوي دا خپل مقصود ته نه دی رسېدلی حضرت تانوي رحمت الله علیه ته یو خلیفه راغلو هغه سره یو هلک و د 12 کالو خو ښکارېدو د 10 سال څنګه راغلو تانوي صاحب فورا ورنه پوښتنه وکړه چې د ریل نظام دا دی چې د 10 سال ماشوم نه ټیکټ نه اخلي 12 سال ماشوم نه ټیکټ اخلي د دې الګ ټیکټ دې ورکړی هغه ورته وایي چې صاحب دا خو د 10 سالې دی چې دې وجې نه مې ور نه کړو فورا یې خانقاه رجسټر را وغوښتو د هغه نام یې د خلافت نه لرې کړو چې تا کې د حرام و حلالو تمیز نه دی پیدا شوی موږ خو څه کیل کود دپاره نه یو ناست په خپله یې په ریل ګاډي کې سفر کوو بابو وپېژندو چې دا مولوي اشرف علي دی ډېر اصرار یې وکړو چې حضرت کرایه مه راکوه تانوي صاحب ورته وفرمایل چې ګوره دوستا ستا اکرام او محبت په خپل ځای باندې خو دا خو قومي د ملک ټرین دی د هغې ګاډی دی دې کې ته معافي نه شي کولی ته خو نوکر یې هغه ډېر اصرار کوه تانوي صاحب مزاج نه نازک و غلی شو
بس لاړو سفر یې وکړو کرایه ورنکړه چې څنګه کوشو خپل سټاپ باندې دوباره یې بل ټکټ واخیستو قاري طیب سے رحمت الله علیه فرمایي چې موږ ورته چې حضرت واپسي کوي چې نه ټکټ یې واخیستو پیسې داخل کړې او ټکټ یې وشلاو هغه ته چې زه بیا نه تلم خو خزانې ته مې روپۍ رسولې سامعین کرام کل مطیع ذاکر دا ذکر بدی دپاره یي لکه ما عرض وکړو چې محبت د وجې نه د محبوب هره ګرانه سړي ته اسانه شي چې کله موږ ذکر کوو هره ادا د حضور علیه السلام مطابق کوو بیا به زموږ بیع زموږ شرا زموږ حکمرانی زموږ نوکري زموږ زراعت زمون کارخانه‌دار تاجرانه نظام مکمل به د شرع مطابق شي حضرات صحابه کرامو په دغه شي باندې دې ځای ته ورسېدو د هغوی د ژوند مقصود اقتدار نه و خو خدای ورکړو د هغوی مقصود دنیا نه و خو په اربونو کربونو دنیا صحابهو ته پرېوته قسم دی مسلمانانو چې تاسو البدایه و نهایه کې د صحابهو مالداري وګورئ حیران به شئ او د بحرین غنایم دې نه هټ کر جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام سره ناستو آلتا گڑی کی ابو ذر راغلو دا غفار قبیلے پردیسو بیچوکو دا مزرو چپلئی پسر پپخوری چی کلا مسجد نبوی مخامخ دیوال اختیم نو جبریل امین وقتو والتو وی فرمائی چی ابو ذر قد اقبل یا رسول اللہ ابو ذر راغلو حضور علیہ السلام حیران شو چې جبریل ته خو د عالم بالا مخلوقي دا خو د ځمکې درویش او ملنګ صحابي دی او تعریفونه تا ګذر پیژنې جبریل امین فرمایي چې یا رسول الله والله هو اشهر عندنا منکم قسم دی د ځمکې ګړیو کې دوره څوک نه پیژني لکه د اسمان کنارو کې پیژني سامعین کرام دا انسانو دا د ادم اولادو دا د دې معاشري انسانو دا کوم شی و چې دی د فرش نه عرش ته ورساو د دې خانقاهي نظام دغه مقصود دی چې زموږ زبان د الله د مرضۍ مطابق وچلېږي زموږ سترګې د الله د حکم مطابق وچلېږي هر انسان خپل زړه باندې 24 ګنټې نګراني کوي چې دې کې د الله د مینې خلاف خیال او راز ناز رانه شي او که څه وي چې هغه ټول د الله د رضا مطابق وي نو خانقاهي نظام درې مقاصد دي مجدد سے فرمایي اتباع سنت کثرت ذکر کثرت ذکر څه ته وایي 50 وارې څوک ورځ کې خدای یادوي دا نصف دی چې 75 وارې یادوي دې ته کثرت وایي او دې هر ادا سره مسنونه دعا یاد کړي چې زه څه ملم مسنون دعا څه دی نو خوب منځ کې راویښ شو مسنونه دعا څه دی سار راویښ شو مسنونه دعا څه دی بیت الخلا ته ځم مسنونه دعا څه دی بیت الخلا کې ننه کېنم مسنونه طریقه څه دی بار راووتم مسنونه دعا څه دی چا سره میلاویږم جامع اغوندم روټۍ خورم روټۍ مې بس کړه چا کره میلمه شوم میلمه راغلو میلمه رخصته کوم جامع اغوندم دا تمامو اداګانو سره دی مسنون ذکر کوي مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې په روانم ذکر کېږي منع نه دی بې اودسم ذکر کېږي منع نه دی خو انسان کیفیت چې د پیر د هدایاتو مطابق کوم بدلیږي هغه په عام ذکر سره نه بدلیږي چا درته وایي چې اودس به دې وي مخ په قبله به کښېنې دا تحیاتو شکل به دې وي دومره ذکر به کوې نفس باندې 1 لاک وارې ذکر کوه نه تنګېږي یا د پابندۍ نه تنګېږي هغه ته وایي چې روزانه ذکر کوه خلکو سره دا ډیجیټل تصویر یې خړپوي نو که ټوله ورځ یې کوې نفس نه تنګېږي خو که نفس ته دې وي چې اوس جماعت کې په تحیاتو کې نم 100 وارې وایم دی ټوله وپړسېږي دی د پابندۍ نه تنګېږي د انسان نفس بنیاد اسلام د پیر د ارشاداتو پابندۍ کې دی که ما څه ګستاخي کړي زه معافي غواړم واخر دعوانا الحمدلله